په تمام نعمتونو کې بعضی نعمتونه داسې دي چې د سړی اندرون په پرده کې دي، دغه نعمت د سړی نه بهر د کور نه بهر نه راوځي. لکه د هغې په باره کې جناب رسول الله سلام وایي اربع من اعطيهن فقد اعطي خير الدنيا والآخرة. څلور چیزونه دي چې چاله ورکړی شو دته خیر د دنیا او د آخرت ورکړی شو. هغه څلور چیزونه کوم دي؟ قلب شاکر، الله د څه چاله ورکی چې الله تابعداري، وبدن على البلاء صابرنا، او الله دسه بدن ورکی چې په تکلیف باندې صبر کوي، ولسان ذاکر، الله دسه جب چاله ورکی چې الله یاد د امیش د پاره کوي. صحابي وای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نبی د دین اسلام احکام ډیر زیات دي، ماته یو حکم واوروا. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یزالو لسانک رطبا بذکر الله، الله د الله په قران د الله په یاد ولې استاجب د امیش د پاره لمدی. او څلورم چیزو وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا في ماله، الله دسی بیبی چاله ورکی چې دا زنانه خیانت نه کوي، په خپل بدن کې خیانت نه کوي، نو د خاوند په مال کې خیانت نه کوي. دا یو عظیم نعمت دی، خدای نعمت اندرون در